رفیق صاحب او دا کم ګلونه چې زما مخې ته ناست دي دو ته زه د زړه د کومې نه هرکلی ویم او هغه سټوډنټس چې چا شاندار کامیابي حاصله کړې ده هغو ته هم د زړه د کومې نه مبارکباد پیش کوم. د یو قوم کامیابي چې ده د هغه د ځوانانو د کشرانو د هغو د ایجوکیشن په معیار ده او ایجوکیشن معیار هله یو اپ ټو پوینټس ته رسي چې کله په هغې کې اپریسیشن وي په هغې کې دا دي هر هغه معاشره چې په هغې کې یو ښه کار کیږي او په هغه ښه کار کې داد نه میلاویږي نو هغه قوم هغه معاشره هغه شان ترقي نه کوي څنګه چې د هغې مستحقي. نن زه پیمز انتظامیې ته سپیشل مبارکباد پیش کوم چې دا ایونټ یې ارګنایز کو او دا کم بچی چې زما مخې ته ناست دي دا کم ځوانان زما مخې ته ناست دي دا کمې خویندې چې زما مخې ته ناست دي دولې د اپریشیشن دپاره دا یو پروګرام ارینج کو او زه یقین ساتم که چېرې دو دا روایات برقرار وساتلو نو انشاءالله دو چې دا څومره نمبرې اخیستي دي دو چې څومره پوزیشنونه اخیستي دي د دو په کور کې چې کومې خوشحالۍ دي نو دا به بل کال دوګنه وي او چوګنه به وي. د دې دپاره د پیمز انتظامیه د هغو چې کوم کاوشونه دي زه د هغو ډېر زیات مشکور یم. دا کم د میټرک د ایگزام دا ریزلټ چې اوس راغلی دی په دې کې پیمز یو شانداره ما اوس واورېده چې یو سټوډنټس پکې 1050 پلس نمبر یې اخیستي دي نو په دې کې درې څلور ایلیمنټزونه ډسکس کوم چې په دې کې د والدینو چې کم محنت دی په دې کې د مور او پلار او د هغې سره سره د پیمز انتظامیه او د ټیچر بنیادي رول چونکې دا یو ټراینګل دی خو بنیادي رول پکې د ټیچرز دی او دا کریډټ د پیمز انتظامیې ټیچرز ته ځي چې هغو د خپل سټوډنټس یو بهترین نشنما وکړه بهترین تربیت یې وکړو او نن دا سټوډنټس چې دي دا کامیاب شوه. انشاءالله د بهترین قومونو نشان دا دی چې دلته به ایجوکیټډ کوالیفاید تکړه خلک وي که د تعلیم معیار په معاشره کې وګرځېدو نو د هغې تعلیم د هغې معاشرې نه تاسو بیا د ښې اقدارو ته مې نشئ ساتلی. دویم په یو معاشره کې ښه سکولز ښه کالجز ښه یونیورسټي چې دي دا یو معیار دی نه چې په هغه معاشره کې د هسپتالونو مقدار یا د هغې هغه کم ریشو چې د هغه سیوا ده. یو ښه معاشره په هغې کې به هسپتالونه خالي ځکه چې هغه قوم به صحتمني او یو ښه معاشره په هغې کې به پلی ګراونډز ډکي په هغې کې به سکولونه چې دي هغې کې به ماشومان ډېري. نو انشاءالله زما د الله نه امید دی چې پیمز په درګۍ تحصیل کې چې کم کار شروع کړی دی په مختلف پوینټس کې کاغه هیلث دی کاغه نارمل چې دا نور ایجوکیشنز دی کاغه د یونیورسټي په لیول باندې ایجوکیشن دی دو چې دا کم کارکردګي شروع کړی ده دو چې دا کم ګراف روان دی انشاءالله زما نه الله نه دا امید دی چې دا به هره ورځ د ترقۍ ته به د دې مخې او زه اګین بیا ټولو کم ماشومان زما مخې ته ناست دي دا خویندې زما مخې ته ناست دي دو ته زه مبارکباد پیش کوم. انشاءالله د دو دا کمې جذبې چې دي که چې کمې جذبو سره دو دا کم امتحان او دا کمې نمبرې دو حاصل کړي دي که دا شی دو مینټین وساتو نو انشاءالله دا به زموږ د مستقبل معماران دا به زموږ د ملک مټي دا به زموږ د طاقت او د دو د وجې نه به انشاءالله زموږ دا ملک ترقي کوي. ډېره ډېره مهرباني. Thank you, sir. So nice of you. Now I would like to invite Mr. Orthopedic Surgeon मोहम्मद इब्राहिम सलारजे साहब कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें आपकी तालियों की गूंज में. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. मोहतरम डायरेक्टर फिल्म्स इंस्टीट्यूट शमसुररहमान साहब और ज़मन खोग मलगरे शाहिद इसाक़ साहब ज़मन रागली टोल मेलमाना इरफान साहब नूर मलगरी जावेद साहब कम च रागली दी और टोल स्टूडेंटान
ټولو ته په جواب باندې السلام علیکم. شاهد وینن موږ د سوال جواب وکړ چې تاسو به خامخا راځئ، نو د هغوی په شدید خواهش باندې مالزه موږ به راشو، سټوډنټانو سره به یو څو خپلې خبرې شیر کړو. نو اولنۍ خبر خو دا را زموږ دلته کې مشران هم ناستې دي، کشران ناستې دي، داسې او پکې وي. اولنۍ مقصد زه دا تپوس کول غواړم ټولو نه چې آیا زموږ چې د کالج ته راځو، سکول ته راځو، زموږ د څه مقصد دی، لکه څه مقصد دپاره موږ راځو؟ چاته د دې څه پته شته دی چې لکه موږ دلته کې راځو نو موږ څه دپاره راځو، یا موږ خپل بچي رالیږو نو څه مقصد دپاره رالیږو؟ آیا زموږ ذهن کې دا وي چې یاره موږ به د دې نه ډاکټرز جوړېږو، انجینیرز یا CSS آفیسر یا نور داسې څه مقصد څه وي؟ نو نن به تاسو زه په دې مقصد باندې څو خبرې وکړم چې زموږ مقصد څه دی، د تعلیم چې کوم دی د دې څه مقصد دی. نو د ټول نه اول خو ما ته په دې ماشومانو کې لږ جواب راکړي چې ډاکټرز پکې څوک څوک جوړېږي، لاسونه اوچت کړي ما ته. ها ډاکټرز خو پکې کم جوړېږي، دا ولې؟ ها او داسې په انجینیرز پکې څوک جوړېږي، او CSS PMS آفیسرز پکې څوک جوړېږي، کمشنر، ډپټي کمشنر. ها ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. نو د تعلیم چې کوم دی دوه مقاصد دي بنیادی، دا ټول دا خبرې چې کوم ډېر اهم خبرې دي. د تعلیم بنیادی دوه مقاصد دي، یو د پرایمري مقصد، یو سیکنډري دویم مقصد. نو دلته کې چې زمونږ کوم ملګرو خبرې وکړلې ټولو، نو هغې د تعلیم دویم مقصد باندې خبرې وکړې، کوم چې زه به دا ویم چې غیر اهم مقصد چې کوم دی هغه د تعلیم باندې خبرې وشولې. نو هغه لږ دا غیر اهم مقصد چې کوم دی دا لږ اټریکټیو دی، دې کې مونږ ارننګز پکې راځي، فایدې راځي، نو دا لږ پرکشش دی. نو تاسو به زه په دې باندې خبرې وکړم چې لکه موږ لا په ژوند کې څه کول پکار دي چې یاره موږ دا تاسو چې کوم مقاصد دپاره راغونډ شوي دا حاصل کړو. اولنۍ خبره دا د سټوډنټس دپاره، پیرنټس دپاره چې ماشومان ټول سوپر انټیلیجنټ نه وي، ټول لکه جینیس نه وي. په دې کې درې کیټګریز دي ماشومانو کې. یو داسې وي چې هغه ډېر زیات لایق سټوډنټان وي، کلاس کې فرسټ پوزیشن، سیکنډ پوزیشن، تھرډ پوزیشن، داسې وي، ټاپ 10 پکې وي، ځینې پکې ایوریج وي، ځینې بلو ایوریج وي. نو آیا دا کوم چې ایوریج دی یا بلو ایوریج دی دا به نور څه نه کوي، لکه دوی به مطلب ژوند کې مخکې نشته لکه څه، لکه زموږ دا سوچ دی که نه. نو د هر یو ماشوم لا د ټیچرز خاص کر دا ریسپانسبیلیټي ده چې دوی لا یو مقصد جوړ کړي چې دا ایوریج سټوډنټ چې کوم دا به څه کوي، ټیک شو، جینیس به څه کوي، کوم چې بلو ایوریج دی دا په ژوند کې څه کوي، مخکې به څنګه ځي. نو اولنۍ ځان ته یو ټارګیټ، یو ګول سیټ کول، یو مقصد سیټ کول. زه به دا ویم چې یو ایوریج سټوډنټ دی دا ځان ته مقصد جوړوي چې زه به ډاکټر جوړېږم، هغه به ډېر محنت کوي بیا. نو په دې کې بیا څه چې کله ته یو ګول سیټ کړي او هغه باندې ته مطمئن یې چې ما دا مقصد دی ژوند کې دا به حاصلوم، دې مقصد حاصلولو دپاره بیا څه اصول دي. اصول څه دي؟ تاسو به چې کوم دی د دې دپاره اولنی شرط چې کوم دی دا محنت دی. محنت داسې محنت نه دی ګینې چې موږ وایو چې خپل روټین مطابق به موږ بس لګئ، هغه سټیریوټایپ دی دا وایي که نه، بس له کتاب راواله، ماښام شو کتاب راواله، کتاب بند که خبر ختم نه. هغې دپاره بیا ان تک محنت، شپه ورځ محنت. اولنۍ خبره پکې دا ده. دویمه خبره چې کله موږ داسې خپل مقصد حاصلو په دې کې بیا مشکلات راځي، دا داسې سموتلی نه ګینې چې موږ په یو لاره باندې رواني او بس هغې مقصد ته ورسو. کله چې تاسو یو ډرایوینګ کوئ یو څه په دې کې چړیان هم راځي، په دې کې بریکر هم راځي، په دې کې خدای مکه معمولي اکسیډنټ هم راځي په دې کې. نو دا هارډلز چې کوم دي په دې کې مشکلات راځي. مشکلات څنګه وي؟ د پیسو مشکلات موږ ټولو ته وي که نه، موږ ټول دلته کې ټول غریبانان خلک دي، پیسو مشکلات پکې راځي، اکنومیک مسلې راځي. لکه اوس ځینې سټوډنټان به داسې چې ما سره خو فیس نشته لہذا زه محنت پرېږدم. نه، محنت به نه پرېږدي. زه درته په خپل فیلډ کې داسې ملګري ښیم چې اوس کنسلټنټ دي، سپیشلیست دي، هغوی سره به د پاکټ منی نه وه، پاکټ منی ایډمیشنز به ورسره نه، او هغوی له به ایډمیشنز نورو خلکو رالیږو، هغه کسان به هغوی پېژندل هم نه، او هغوی به له ایډمیشنز رالیږل، او هغوی هغه ایجوکیشن وکړو، MBBS یې وکړی، بیا CBSE هم کړي دي، اوس ماشاءالله ټول ډاکټران دي هغوی. دا زما درې څلور ملګري زه د ښیم. دویمه خبره په دې کې بدني مشکلات هم راتلی شي. لکه اوس انسان بیمار شو، بیماری کې د نه ټایم ضایع شو، کلاس ته ضایع شو، یو پوره کال ضایع شو، دا به دا محنت پرېږدي؟ نه به پرېږدي. محنت به دا نورم جاری ساتي. دا داسې مثالونه یم چې کوم زموږ سره لایف کې تیر شوي دي. زموږ یو ملګری و، زموږ کلاسمیټ و، د هغه پوره یو کال په دې کې ضایع شو، او هغه په MBBS کې چې کله تاسو کوئ په دې کې چې کله یو کال 2 ایگزام دې ضایع شو، تا به کال ضایع کېږي، وروسته کېږي به
هغه سره صرف دا کوآپریشن اډمنسټریشن وکړو چې هغه له چانس ورکو په یو کال کې به ته 4 ایگزام پاس کې د MBBS ګران ایگزامونه هغه دومره مهنت او دومره کریج وبای کې حوصله وا چې هغه په یو کال کې هغه 4 ایگزام پاس کړل مخکې پروموټ شو. درېمه خبره چې په معاشره کې ځینې ناکامه خلک وي ناکامه شي په مختلفو وجو باندې مهنت یې نه کړی نور وټ ایور نور وجې پکې وي څه حادثې ورسره شوي دغه خلک کم خلک چې مهنت کوي نو دغه خلک دې ته سیډسټ وي سیډسټ ذهني طور خپه خلک دوی بیا دغه سټوډنټان چې کم مهنت شروع کړي دوی ډسکریج کوي څنګه یاره ته خو لګې سټډي کې خو یاره دا MBBS ډېر ګران کار دی مړه خلار شدید ته نشو وته ډېر خلک دغه پیسې چلیږي دغه نن سبا دا چلیږي مهنت پرې ده مختلف قسمه ډسکریج کوي لګي نه خپل حوصله ولا خرابوي نو دې ته وی نیگیټیو رینفورسمنت خلک ته ډسکریج کوي. یو قسم خلک داسي وي یو قسم نو تاسو به په دې وخت کې د دې خلکو نه یو پازیټیو رینفورسمنت اخلي لکه تاسو بر دینه حوصله اخلي ګوره چې د قسمه ته دا خبر وکړه چې ته نشي کولای آیا زبوس دا کار خامخا کومه یک شو جی نو یو پکې دا خبره شوله بیا کله چې دا ټارګټ تاسو ورسې ټارګټ اچیو کړئ تاسو اصل مقصد د زندګۍ په دغه ټایم کې شروع شي چې کله تاسو خپل مقصد ته ورسېدئ تا CSS افیسر شولې کمشنر شو ډیپټي کمشنر شولې ډاکټر شولې انجینیر شولې بل څه ایجوکیشن کې غټ افیسر شولې غټ بزنسمن شولې غټ پولیټیشن شولې تاسو کې چا مونږ چې موږ پولیټیشن جوړیږو ولې دی پولیټیشن کې دغه تعلیم ته خلک نشي راتللی ولې نشي راتللی په دې کې هم تعلیم ته خلک راتلی شي او په کار د جرام شي پکې چې کله خپل مقصد ته ورسېدي نو اوس راځو دویم مقصد ته کوم چې بنیادی پرایمري د ایجوکیشن لومبه مقصد چې کوم دی هغه څه دی هغه د تربیت چې کوم دی زمونږ د ټولو ټیچرز خبرې وکړلې خو په دې خبره یا دا ټاپک ته مې شو یا هر څه دغه ګوره زمونږ ماشومان سټوډنټان راځي د دوی زمونږ په خبرو زمونږ په کردار زمونږ په الفاظو باندې په دوی باندې غټ اثر ورځيږي زرد نن په ایجوکیټډ خلکو کې ډیجیټل جاهلان خیم ډیجیټل جاهلان اوس د زما چې د کم د برنګ نه باباګان راځي کنه مشران خلک دا زمونږ د تعلیم یافتو خلکو نه ډیر مهذب وي اچي افیسر د نګي خپل پیزارو باسي زمونږ ایجوکیټډ خلکو کې نن سبا تهذیب پکې نشته سیولایز نه دي ولی هغه له خبرو چل نور دي چې خبرې کوي هغه دا حق غني چې زه په خپل ما چې لګ ډیر ایجوکیټډ دي ایجوکیشن مې دي دا ایجوکیشن ز استعمال کم پدې معنی دا کس دباو کما او د خپل مقصد حاصل کم زمونږ دا مقصد دي ایجوکیټډ کس په جګړه کوي ایجوکیټډ کس په خبره نه اوري ایجوکیټډ کس په کم دی نو برداشت پکې نشته دا ولی دا تربیت نه دی شوی زه به تاسو یو وړه غونډه کې قصه وکم داسې سټوډنټان یو وړه غونډه کې شاړ غونډه کې په یو شاپینګ مال کې یو مالکو دغه یو منیجرو مالک را لې منیجر ته چې څنګه چل هغه چیرې دا ارس شوی دی او ریکارډ یو ته خو دو هغه دا ریکارډ دی بس هغه یو مضبوطه سپېړه ویسله اوس هغه منیجر مې حیران دی چې ما خو مهنت کړې ده خو دا څنګه خبره ده خو ما نه سپېړه ویسله اوس غریب سویل هم نشي کو سوې مالک دی د نوکرین وباسي کور ته چلاړلې څنګه لاړلې کور کې دی خزي دې تاسو کو وی ولې خپای دې مضبوطه سپېړه پاسه چیرې هغه ته چې یاره سجل شوی دی ولې د مانه سپېړه پاسه ولا بس هغه خبرې بنه کې خاموش خبره دې کول خبرې خدای چې کوم دا خپم وا غوسم وا یو مشر زیو هغه ته خبره وکړه چې یاره یا بهر زما یا داسې خپل بهر زم ځاله سه اخلمه د مور هغه نه مضبوطه سپېړه ویسله زوی حیران دی چې استاد ولې دې د مانه سپېړه ما خو سویلم نه عام روټین خبره هغه چې کله دغه شو بار ماشومه خوره او ماشومه خوره لوبي کولې په داسې سیکل باندې ګرځیدا چې رااله له ورور خوا کې چې ودرې د یو مضبوطه سپېړه ویستل هغه ولې دی والما وي اسمي والي بس ماشومه خوره چې بار ته وته کورنه بار یو سپین ناسیو عام دا کوسو کې سپینی ناسي وړکه دا ناسیو چې هغه څنګه دغه سپېله یو مضبوطه لاته ورکړه چې لاته ورکړه سپې په خړنګا شو لاړلې چې منډه کړه کم دغه شاپینګ مال چې کم مالکو هغه ولاړو پاغه باندې چک ولګو اسپی پاغه کس باندې چک ولګو د دې دا څه تاسو سبق حاصل کو چې زمونږ چې کم تربیت کم منګ ورکو د دغه سلب مونږ ته ملاویږي په یو نه شکل کې مونږ ته ملاویږي کدي سټوډنټانو لا مونږ تربیت ورکو نو دوی په معاشره کې یو ښه کردار وي معاشره کې به دوی یو ښه کردار ادا کړي ٹھیک شو جی زبر خپل زموږ یو ټیچر دی اوس مرحوم دی وفات شوی دی انعام الله صاحب هغه مخکې به د ټیچر ته ماستر ویو کنه موږ ته لفظ استعمالو موږ ته ماستر استاد ویو زر تر هغه د ویژن خبره کوم یو ټیچرو 15 کلاسز پرایمری سکول کې ما درېمه پورې په ګورنمنت سکول کې سبق ویلو
هغه یو رجسټر مینټین کړو لکه سټوډنټان هډیرو لګ نو هغه رجسټر کې هغه یو 10-12 پوینټس لیکلو پوینټس سو منثلی اسسمنٹ اف سټوډنټس ها یو څو کلاس کې چې کوم خو سټوډنټانو هغه رجسټر به غوښله ورکو او هغه بتل کورونو ته ار یو سټوډنټ کور ته بدلل کور ته چې براله نو مشران به आवाज به ور به وټه کور او بوتل مشران یار سو کې به کور ته ورخ واړو نو وچ دا ماشوم کور ته راشي دا سلام اچي کنه اچي سلام اچي ټیک مارک سلام نه اچي کراس ها دا چې راشي دا د کپڑے بدلی کنه بدلی لا سټوډنټ ډریس چې کوم ځینی ماشومان ډریس نه چینج کوي زر کنه مختلف دغه کوي او کپڑے چینج کوي ټیک مارک نه چینج کوي دا مونږ کوي کنه کوي روټي پټیم خوري کنه دا کار کوي کنه د سکول کار کوي کنه هوم ورک کوي کنه کوي د مشرانو ادب کوي کنه د مشرانو خبره مني کنه جګړې کوي کنه دا پوینټس چې کله منتلی اسسمنت او شو هغه رجسټر براله د قشم سټوډنټ مونږ ټول راون شو کم سټوډنټس چې با ډیر سکور کړو هغه ته هغه انعام ورکو په وخت کې به یا 1 روپیا یا 2 روپیا انعام هغه ته ورکو کم سټوډنټ سکور چې به کم دا به نه اناونس کول چې د سټوډنټانو سکور کم دی خو ویل یاره د نور سټوډنټانو کې لګي مسلې شته دا ځل ساسو ته لپاره خیر دی نیکسټ ټایم چې کو فرض کا چا کې دا مسلې وي نو ګوره هغه یو پنیشمنت وي مونږ چې بکل کورون ته رالو زمونږ هغه خو بو ریکارډ هم وکړو کور کې هم ګل دی ور تاسو چې ولې چې مونږ جګړه نه کوو مونږ چې کور ته راشو مونږ چاته جګړه نه کړې هغه ولې نه تاسو چې راغلی وي خپل منځ کې جګړه کوله کور کار چې نه کو کپڑے نه چینج کولې مونږ له په ټایم نه تللې نو مونږ بیا د هغه ازین کې ما خبرې وي نو مونږ به دا ټول کم چې زمونږ دا روټینو بیا مونږ سیټ ساتو نو زه تاسو وایم چې ټول ضروري سیس کم نه دا تربیت ته ته ډاکټر شولې خو ته چې کله په فیلډ کې کله ډاکټر ته اوس فیلډ پریکټیکل فیلډ ته وتلې ته د مریضانو سره فیر نه د مریضانو سره فیر نه دو نمبرې کې مریضانو سره مختلف شکلونه کې دو نمبرې نه کې دا څه د وجنه دا تربیت د وجنه ته کاروباري بزنسمن ته په کاروبار کې ملاوت کې ته چې کوم د ټیچرې ټیچینګ کې ته صحیح ایمانداري سره ټیچینګ نه کې دا مقصد دا دی تعلیم مقصد ته بیانو ته یو ذمہداري په ملاوت کې پکې دا من ایجوکیشن یواز دا نه دی چې ته نوکر شولې ته ذمہداري ته یو نور لیبرری ته په یو کمپنی کې کار کې سا تربیت سا ایجوکیشن دغه ټایم کې سا ریفلیکټ کوي تربیت اصل ایجوکیشن دغه دی نو ټولو سټوډنټانو ته په اخره کې زه مبارکباد وایم سټوډنټس خو ماشاءالله دا ځل ډېر ښه نمبر یې اخیستی دي خو یو خبر یاد وساتئ یو کامیابي چې کوم دا حاصلول اسان دي کامیابي ډېر اسان یو پر حاصل شي کامیابی مینټین ساتل کامیابی د ډیر وخت پورې دا جاری ساتل دا ډیر ګران کار دی نو تاسو به اوس په دې کم مهنت باندې چې کم مارکس اخیستی دي نو زه تاسو دا خبره کوم چې په دغه مهنت باندې دا مارکس تاسو نیکسټ ټایم نشئ غوښتلی تاسو به د دې لپاره ډبل مهنت کوئ ځکه چې تاسو نه توقعات اوس زموږ پیدا شو چې دې سټوډنټس دونه مارکس اخیستي موږ به تاسو ریزلټ چیک کوو موږ به ګورو چېرې دا سټوډنټان نیکسټ څنګه سکور کوي نو په تاسو باندې اوس چې کوم نه ذمہداري ډیره شوه د مور پلار او د کورم چې تاسو مهنت ډبل کوئ ډبل مهنت پکوي چې د خپل ټارګټ اچیو کوي دویمه خبره دا کوم چې ما وکړلې خپل ټارګټ مقصد حاصلول او تربیت دا ډیر زیات تعلیم یو اهم حصہ ده نو ټولو ته زه مبارکباد وایم د دوی مور پلار ته هم زه مبارکباد وایم د ټیچرز هم په دې کې ډیفینیټلی د دوی د ټیچرز کردار دی د فیمز انسټیټیوشن کردار دی پکې او زه کم خبرې چې ما وکړلې زه امید لرم چې دا خبرې دوی په خپل انسټیټیوټ کې دا اصلاحات راولي نو موږ په کې خوشاله شو بار بار راځو د دوی دغه ته انسټیټیوشن ته راځو او ما خو چې کوم ولیدل نو دوی سیټ اپ ډېر ښکلی سیټ اپ دی بلډینګ هم ښه دی سټوډنټس هم ماشاءالله ډېر په ادب سره دي او ارینجمنټ هم ماشاءالله ډېر ښه کړی دی دوی میډیکل فیلډ کې هم دوی دغه شته سروسز شته دی دوی میډیکل فیلډ کې هم ډپلوماز مختلف قسمه دا کوي او پرایمري لیول باندې میټرک لیول باندې فیسي لیول باندې د دوی انسټیټیوشن شته دی نو موږ د دوی نیک خواهشات اظهار کوو دوی لپاره چې فیوچر کې د دوی سټوډنټان هم کامیاب شي او د دوی اداره چې کم د دام کامیاب شي او د دوی د سټوډنټان د دې ادارې نوم روښانه کړي نو ډېره مهرباني پاکستان زنده باد السلام علیکم تھینک یو سر یقیناً زموږ سره نن هغه شخصیات موجود دي زموږ خو زړه نه غواړي چې دوی زموږ د دې محفل نه لاړ شي خو موږ چېرې دا پروګرام څومره لینتي شي نو بهتره به وي خو چونکې د دوی خپلې ریسپانسبلیټیز زیات دي نو د هغې په مد نظر کې مونږ چونکې کوشش کوو چې دا پروګرام مختصر کړو نو د هغې دپاره زه اوس دعوت ورکوم
फूड इंस्पेक्टर ज़हीर अब्बास साहब چې هغې راشي او خپل خیالاتو اظهار وکړي. फूड इंस्पेक्टर ज़हीर अब्बास साहब.